ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترین او اسانه وظیفه دله در کوم د حصول محبت دپاره د پاکیزه مینې دپاره خو دا مینه ستا د هر چا سره وي کو په کور کې وی چې زما د مینه سیوا شي کو د خپل خاوند سره وی چې مینه مې سیوا شي خو یو داسې محبت تی دی چې هغه محبت د نکاح دپاره وي نه چې د جسم دپاره وي نه چې د خپل خواهشاتو دپاره وي یعنی د حلال او جایز محبت چې ستا د هر چا سره وي ان شاء الله په دې بهترینه وظیفه به دې به ستا ان شاء الله کار کیږي او دا وظیفه به ته صرف او صرف 40 مرتبه کې 40 مرتبه یو کا ان شاء الله چې کم محبت دې نه حاصلېږي نو د حصول محبت دپاره دا ډېر پاکیزه عمل دی دا ډېر برکتناک عمل دی دا ډیر فایدناک عمل دی محترم مسلمانانو ان شاء الله کو فریقینو کې جنگ جګړې وي کو د ښځې او خاوند د محبت معامله وي بهر ملک وي مسافر وي رابطه نه کوي روپۍ نه رالیږي دغه رنګې نور څه دغه وغیره نه کوي نو ان شاء الله د هغه دپاره هم کولی شي یو جینۍ او هلک دی د هغوی یو بل سره مینه محبت دی خو دا مینه محبت نه کامیابیږي کله د هلک د سیډه د مور د سیډه پرابلم وي لکه بله ورځ مخکې ورځو کې یو زنانه وه هغې وي چې دغه رنګې زما ترور زوی دی که څوک دی او دغه رنګې د هغه مور نه ده راضي یعنې زما مور او پلار هم راضي دي لیکن د هغې لک مور نه ده راضي و هغه وایي چې هر څه کې کو ځان هر څه ځان سره کې خو دغه جینۍ زه تعالی نه کوم خپل رشته دار دي محترمو نو ګوره دا شریعت هم موږ ته وایي خو دا مور او پلار اکثر بېدینه وي نو د شریعت ته نه ګوري یا یې قص وي یا پې چې سحر وغیره دغه وي شیطانت وي ورته چې دې جینۍ دا جینۍ دله مه کوه صحیح شوه نو یو خو جینکو هم پکار چې خپل اخلاق سم کړي خپل معاملات سم کړي خپل رابطې کټ کړي د نامحرمو سره د هلکانو سره د خپلې رشتې کټ کړي کوم چې نامحرم دي نو او د هغې نه پس دا وظیفه شروع کوي نو کو هلک نه دی راځي کو جینۍ نه ده راځي کو د جینۍ مور نه ده راځي خو دې کې یو شرط دی محترم مسلمانانو هغه شرط دا دی چې دا چینی چې دی دا په چینو دموي یا په خوږو دموي یا به په شیرینۍ وغیره حلوا دموي بیا به په هغه کس کم چې ناراضه دی کم چې د رشته کې رکاوټ دی په څه طریقه باندې په هغه خورئ کو ستاسو وایي چې موږ یې په هغه څنګه وخورو نو خامخا به ستا د هغه په کور کې د بل چا سره رابطه وي داسې ګاونډي سره به د رابطه وي د هغه په خوا کې به ستا یو رشته دار داسې وي چې ستا به د زړه او د سترګو وي نو هغه دا عمل په خپله وکړه او هغې کس له یې ولېږه زنانه د نارینه د هغې ته یې دا په څه طریقه باندې په دې زنانه باندې وخوره ان شاء الله اسان هم دی او ستاسو کار به الله جل شانه په خپل قدرت سره کوي خو کو دې کار کې ستاسو خیري کو دې کار کې ستاسو کامیابي وي موږ ګوره هر کله چې یو کار موږ ته سخت شي نو موږ هغه غواړو ضد کوو د الله تعالی سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي بهر هیوادونو کې دي مسافر دي زنانه دي نارینه دي نوجوانان دي الله تعالی دې زندګو کې برکات واچي هغه نوجوانان خاص کر زما د محبوب علیه صلات والسلام امتیان هغې زما د نوجوانانو د الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت د دیندارۍ زندګي د الله تعالی زموږ ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي محترمو نن زموږ وظیفه د حصول محبت دپاره پاکیزه عمل هر قسم محبت دی د ښځې د خاوند دی په منځ کې نه لګي دا محبت په څنګه سیوا کیږي دغه خاوند به نورې به خلکو سره رابطې څنګه کټ کوي ستا خواله ستا خپوله به څنګه راځي دا به یو بهترین او آسان ښکلی مزیداره وظیفه ده انشاء الله علماو ذکر کړې ده زه تاسو ته ښیمه انشاء الله عمل پرې وکئ صرف 40 مرتبه دی انشاء الله الله تعالی به خپل محبت کې به الله تعالی کامیابی درکړي خبره مې دا ذکر کوله چې موږ یو حاجت وي که نه کو د مینې وي کو د محبت وي که نه نو هر کله هغې پسې موږ سم انښتي یو خو چېرې دا دوام نه ده غوښتلی چې الله زما د محبت کې خیر شته او که نشته مو بعضې زنانه استخاره وکړي نوجوانان نو خیر دی چې کله استخاره کې تا ته معلومات وشي چې خیر مې پکې شته نو بیا د الله تعالی نه غواړه او که بیا هم تا ته نه حاصلېږي نو بیا دا وظیفه وکړه په دې باندې چیني وغیره شیریني دم که او په هغې هلک یا په هغه جینۍ یا د هغه په مور او پلار کم چې پکې نارضا دي په هغوی باندې وخوره وسکه څه طریقې باندې خامخا طریقه سازیږي رشته دار وي کور کې بل څوک چا سره به د رابطه وي کنټیکټ به دې وي
نو د خلک د خپل محبت دپاره هر څه کولی شي خو داسې محبت چې حلال او جایز وي د نکاح دپاره وي چې زما رشته وشي او زما د محبوب علیه صلات وسلام سنت ژوندی شي او په دې نیت باندې چې من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید زما محبوب د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د فساد په زمانه کې زما یو سنت ژوندی کو هغه ته الله جل شانه د 100 شهیدانو ثواب ورکړي نو دا هغه زمانه د محترمو دی کې د سنت ژوندي کوي ګوره نکاحګانې اسانې کوي جهیزونه کم کوي مور او پلار د خپلو بچو دپاره پرجونه او دغه چې وسې کېږي واخله وله بېشک هر څه وله واخله ستا بچی ده ستا بچی دی خو وس دې نه کېږي او خپل خاوند یې د غوږ نه رانیولی او قرضونه پرې کوي قرضونو د پاسه قرضونه کوي 2-3 لکه ځان قرضداره کوي غریب بیا لګي او څه چلو کم دی سره داسې مه کوئ زما د محبوب علیه صلات وسلام د لور مبارکه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح څومره اسانه وه بس څه مختصر شان یو کټ او وغیره یو څیزونه لږ شان مختصر جهیز د هغې چې هغه یې وله کړی نن سبا هو الله تعالی دې معافي وکړي ډېرې زینکۍ تورسرې په کورونو باندې داسې ناستې دي چې د هغوی سره د جهیز سامان هغه پیسې نشته دي او بیا یې پوز هم کټ کېږي د شرم د لاسه وله بیا قرضونه هم کوي نو عمر له چې تاسو یو نکاح کوئ دینداره کورنۍ کې کوئ ښه چې کله هم دینداره کورنۍ کې کوله بیا به انشاءالله دغه څیزونه نه وي بیا به ورپسې څوک ملنډې نه سازي وظیفې سر ته ځو بس سر دله نه خوږومه دا یو مختصر شان درود شریف دی تاسو ته په سکرین باندې انشاءالله ښکارېږي اللهم اجعل صلاتک وبرکاتک ورحمتك ورأفتك ومحبتك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك ونبيك دقة درود شريف تها اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك ورفاتك ومحبتك محبت پکې ذکر دی مونږ ته محبت وایي خو دا محبت دی دا محبت دی على سید المرسلین وامام المتقین محمد عبدک ورسولک ونبیک دا شروع که انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل او احسان سره الله تعالی ستاسو رشتو کې ستاسو محبتونو کې د الله تعالی برکات واچي ستاسو د هغه رشتې الله تعالی ستاسو په نوم کې کوم چې تاسو زما د رب نه غواړئ او زما رب ډېر سخي دی زما رب ډېر محبت کوي د خپل بنده سره خو محترمو اکثر وظایف هم کار نه کوي نو د هغې غټه وجه دا وي چې ما تاسو خو یو رشتې کټ کوو رشتې مه کټ کوئ ښه د خور سره د ترور سره د ماما سره رشتې مه کټ کوئ دی وړې دنیا دپاره دی ناقص دنیا دپاره خپل الله خپل رسول مه خفه کوئ دویمه خبره ده ګناهونه پرېږدوئ درېیمه خبره ده 15 وخته ځان مونځګزار کوئ مونځګزار نو انشاءالله الله تعالی به زموږ خود به خوده حاجتونه پوره کوي الله مو خوشحاله لره الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه جایز